وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. الرحمن الرحیم مولانا الرحمن الرحیم کے بعد علامہ موصوف یو بحث کئی. اول بحث علامہ موصوف دا کئی چې دا الرحمن الرحیم دا اسمونه دي، یعنی دا فعل او حرف نه دي. اول بحث په توجه راکوا. بیا به و چې د دې بنا د چا د پاره شعر د مبالغه د پاره، یعنی حاصل دار چې رحمان او رحیم دا رحمان خو صيغه د صفت مشبهه ده بالاتفاق، او دا رحیم صيغه د صفت مشبهه ده او د جمهور پنیس الا سیبوی وی چې دا صيغه د اسم فاعل ده. هغه پکې به احتمال پکې اسم فاعل هم شته چې دا صيغه د صفت مشبهه شي، نو صفت مشبهه کې دوام او استمرار، چې دوام او استمرار په کوم ځای کې نو حالت کې معنا کې قوت او معنا کې څه شی وی کنه طاقت، نو د دې نه مبالغه فهم شو. یا علماء کرام دا وایي چې اصل کې دا ماخوذ دي د راحم نه، کما صيغه چې د خپل اصل نه معدول شي بل طرف ته دي کې مبالغه پیدا کیږي، دي کې څه پیدا کیږي مبالغه. نو دا غدواړه صيغتين دي چې د دې بنا د مبالغه لپاره شي، د دې بنا د چا د لپاره شي دا. او ګوره دا دواړه صيغه ماخوذ دي د راحمانه، د چا نه ماخوذ دي؟ لکه ګوره غضبان د چانه دی د غضبانه، او علیم د چانه دی د علمانه، علیم د چانه دی د علمانه. نو رحمان غضبان من غضبه من رحمه، او رحیم علیم من علمه د علمانه. فرمای اسمان رحمان او رحیم اسمان. سوال اسمان چې وای دا دواړه اسم دي، نو د دې معنا خدا شو چې دا دواړه صفاتونه نه وي. جواب اسمان دا دواړه اسمان دي، دا اسم مقابل د حرف او د فعل له، نو دا دواړه اسمان دي، یعنی دا حرف او فعل د قبیلې نه دي، اسمان دي. سوال چې دا اسمان ته کوي نو صفاتان او وصفان ولې نه وي؟ جواب که وصفان یا اسمان ویلې وي نو وصفان یا صفاتان ویلې وي خلقو به دا د یوی نوعین دي، حالانکه دي کې لږ اختلاف ته سبوشته، نو دغه اختلاف ته د اشاره په وجه اسمان وي. بنیا للمبالغه د دې بنا د مبالغه لپاره شي دا بنیا للمبالغه وي او وزعا للمبالغه نه وي دا ولې؟ جواب که وزعای ویلې نو دا لام بسله د وزعای، نو معنا به دا ده چې د دې دواړو صيغې وضع شي ده، حالانکه د دې وضع خو نه ده چې دا خو صفت مشبهه یا غبري طریقې سره من د دې نه مبالغه را معلومو، نو ځکه وزعان للمبالغه نه وي بلکې څنګه وي بنیا. من رحمه سره غرض د علامه د دې دواړو ماخذ ذکر کړي چې هغه د رحمه نه دي، خو غضبان د لکه غضبان د غضبه ځکه چې ممثل په مثال سره معلومیږي، نو لکه غضبان چې د غضبه نه دی. مولانا علامه موصوف ډېر لوی عالم دی ماشاء الله. ګوره رحمان بل اتفاق د مبالغه صيغه ده، دا صفت مشبهه ده، صفت مشبهه د لازمی نه وي، نو غضبان من غضبه. او رحیم کې یو احتمال د سیبوی په نسبانه هغه داري چې دا اسم فاعل نه بیا متعدی نه دی، نو ځکه وی علیم من علمه، نو علیم من علمه دا رحیم شو، او دا بل چا شو؟ ٹھیک شو جی. او کچرته رحیم من صغر صفت مشبهه کو اخو بیا د لازمی نه راځي، د چا نه د بابي، نو بیا به علیم من علمه څنګه شي؟ جواب دا به من بیا بابي کرامت واړو، چاته به واړو؟ او کرومه چې کوم دی هغه خو تاسو ته پته ده چې خلقي ټول افعال دا غي ناراضي، نو بیا به مونږه د باب کرومه نه مونږ به کم باب نه کو، د باب کرومه نه وای، نو بس بیا به خبره صحیح شي. پوه شو په تاسو
رحمان او رحیم. رحمان خو بل اتفاق کدواړه صغیر صفت مشباش نو بیا بلانجی او کدا مخ کی صفت مشبہ نو غضبان د غضبن ټیک خو بیا بدا څنګه وای چې علیم من عالمه ځکه چې رحیم علیم من عالمه متعدد عالمه نو جواب دار چې دا مونږ بیا باب کرامت اړو کوم باب ته اړو او باب کرامت به څه شی لازمي والرحمت فی اللغت چونکه رحمان او رحیم دواړو کې دا د رحمانه دی او رحمه وی رحمت ته نو رحمت معنا کې چې رحمت څه ته وی په لغت کې رقت القلب ته وی یعنی مایلان نفسانی دی و انعطاف او هغه انعطاف او مایل والی دی یقتضی التفضل والاحسان چې هغه تقاضا د تفضل او د چا په احسان هغه مایل والی ته وی چې هغه مقتضی د تفضل او د چای د احسان ومنه الرحم او د دین رحمم به ولی لانعطافها على ما فيها د وجر مایل والی د رحمنا على ما باغسذون فيها چې پر رحم کیږي د مور پر رحم کی چې سیدی د مور رحم په مشتمل هغه په محیط او مایل نو ذکر رحیم ته رحیم وي ذکر رحیم ته پوښوي به کپوانش پوښ رحیم دا د رحم نو منه د دین رحم د مور ده د زنانه ده لانعطافها د وجن انعطاف د رحمنا ما فی الرحم سچ په سکی دی په رحم واسماء الله انما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي افعال دون المبادئ التي تكون انفعالات غرض د علامه موصوف دلته یو قاعده ذکر کړي وای دا الله تعالی نمونه ګوره په اعتبار د غایو سره چې هغه افعال دي په اعتبار د مبادئ سره نه چې هغه انفعالات دي لکه الله تعالی رحمان او رحیم وایي نو رحمت خودی ته چې رقت القلب دی نو الله تعالی خود قلب نه منزه دی نو رقت القلب پکې څنګه راشي یا الله تعالی ته موږ چې دغه غضب دی نو غضب خو سوران او دم ته وي چې وینه جوش وکړي نو الله کې وینه نشته نو جوش بسنګو نو دې لپاره یو قاعده ذکر کړي ګوره دا قاعده ما تاسو ته ویلو چې نمونه د الله تعالی اخذ وکای په اعتبار د غایات او سره نه په اعتبار د چا سره چا کې چرقت القلب نه کې احسان کړي چا سره احسان کوي نو الله تعالی رحمان دې معنا دار چې الله د خلکو سره احسان کوي چا کې چې غضبي نو بدنالي کنه نو د الله تعالی د غضب معنا دا چې الله تعالی د خلکو نه بدلی اخلي انتقام اخلي واسماء الله اذا الله نمونه دا به اخذ دې اخذ بکیدل شي په اعتبار د غایات او یعنی د نتایج سره لکه نتیجه د رحمت احسانی نتیجه د غضب انتقامی التي هي افعال چاغه بیا افعال دي دغه نتایج افعال دي را بدلا غستل احسان کول دون المبادئ دا په اعتبار د مبادئ نه غستل کیږي چاغه غضب دي سوران الدم رحمت دي رقت القلب په دې اعتبار بنا غستل کیږي التي تكون انفعالات هغه چاغه انفعالات دي ته چې قبول د اثر کوي نو الله کې انفعالات نشي راته ول که الله تعالی کی چرته انفعالات راشي که الله تعالی کی سره راشي نو انفعالات خود خواص او اجسامونه نو بیا خو العاذ بالله الله تعالی به شي کنه جسم شي خواص ته جسم چې بچا کرا شي خو هغه صحیح کنه جسم نو بیا به جسم شي نو د دې وجنه اسماء د الله په اعتبار د مبادئ واغستل کیږي نه بلکې په اعتبار د چا واغستل کیږي دا خبره ده چې د سرزمالک شان د اختلاف دی زما په باب د صفاتو کې بد دغه نه مطمئن یم چې بس تبه دغه صفاتو دای معناګانې کوي ګوره زمونږ خپل مرګري ما سر دې کې خلاف دي ما په چټونه را لېږي کاغذونه را لېږي خو زه سو کوم چې دې باب کې د دې خبره نه مطمئن یم نو زه سو کوم چې د الله تعالی صفاتونو دغه معناګانې کوي په اعتبار د غایات او ماخلا یا رحمت د الله ځان له صفت ته احسان ځان له صفت ته
غضب ځان له صفت ته، انتقام ځان له صفت ته. نو یو بل څنګه قدرت ځان له صفت ته، ید ځان له صفت ته، نیت قدرت ته سلاړه یا نور تعبیرات مونږ ولیکو. بس الله تعالی رحم کون کړي. څنګه مو آیا دا څنګه کده دلته وای نو زموږ چې الله تعالی عالم دی نو ته وای او نو زم څنګه علم خو حصول صورت ته وای نو انت وسنګه علي دا ټول اسماء د الله تعالی په ټول دغه رنګ غایب اله او دا سی او ډېر تکلف ته. بس لنډه خبره دا کوي چې موږ د دې الفاظ او معنی وکړو او موږ دغه په حقیقت او په کنه نه پوهیږو. زویل شمسی ید الله د الله تعالی لاس دا څنګه ټکه ماته مو آیا ځکه زه بتا ته څنګه تعارف کوم. موږ خو هغه یت پیژنو چې باغی وخته او سرمنی نو دا یت دلته کې دې ته ویل کېږي چې باغی باندې سرمنی او وخته دا یت چې داغه صفت شي دا معنی نه ده. دا زمونږ تنقیس ده، زمونږ کمزوري ده چې مونږه صفت داغه ذکر کو تشریح خپل کو چا صفت من کی هغه تشریح کو. په نشي یاره اسه د سړک تصور په کولو په باندو کې دی چې کم سے کم یو 15 فوټ وي. دا د سړک تصور دی. خدا تصور بیا چیرې کلو د عربو د باندو نه راکوشي نو بیا تقریبا 1 فوټه پکاري. او بیا مثال په تور جی ټی روج دی نو بیا 200 فوټه پکاري. نو ته سړکون خطور لیکو ارزه کې دغه سړکون دا حیثیت څه بدلیږي را بدلیږي. خو بهرحال دغه مسله وي چې یاد دلته زمن سره خو یاد هم دغه ته وایي چې اعلی جارحه ده انت کې مو آیا بیا چې یاد په معنا د چا سره ده د قدرت سره ده. نو زه خو ته شم نو ته څه شو یاد خو قدرت شنو قدرت څه شو. او بل یداه مبسوطتان معنا مدا کو چې الله دواړه قدرت مبسوطتان قدرت خو یې ویډو نه یادین دوی نو بیا انت کې دا معنا نه ده کول پکار. نو زما فکر د ډېر وړاندې نام دغه دی چې په باب د صفاتو کې لفظي ترجمه کما دا لفظ ترجمه کاسنه دي کې لفظي ترجمه هم نکېږي متشابهات لکه الف لام میم دا نون انت لفظي ترجمه هم نشي کولای. سره ځکه باید مونږ لفظي ترجمه وکړو خو دغه ترجمه بیا دغه تفصیل او غیره دا نه کته وي یک خودي ته وي فلانډینګ نو دا به داسې خبره چې دلته یاد دی ته وي الته او سره ځکه مجسمه د تراستی الته بیا به تور مجبوری سره د ید نه قدرت راوالي ځکه چې هغه ته بالکل هغه تجسیم راځي اذان لا خبره نو دا زما فکر دی په باب د صفاتو کې ول علم عند الله اته سما تفصیلی بحث سرقایت کې کړو ته بیان. ها والرحمن ابلغ من الرحیم دا یو بل مسله ده توجه را کوم. رحمان کې یو ټکی زیات دی د رحیم ادا قانون چې زیادت بنا دلالت کې په زیادت تمانا زیادت الفاظ دلالت کې په زیادت تمانا لکه زه تاسو ته وایم قطعا معنا کټی کا قطوا بار بار کټ جبر جبروت ملک ملکوت بیان تبیان ٹھیک شو کنه بیان تبیان کې او تازیاتره نو معنا ہے تبیان د بیان نه زیاتره. دغه رنګي کوبار معنا غټ کوبار معنا ډیر لوی ځکه چې یو لفظ زیات سم زیادت الفاظ دلالت کوي په زیادت ته معنا غاڼه. نو رحمان کې ټکي زیات ته د رحیم نه نو معنا کې ویم ډیر والے. خدای یو خبره یاد ساتي دا ال چې د یوی نه وای نشي دا ل چې سي خو کده یوی نه وای نه نو غره بیا به داسې نه لکه حاضر او حاضر ایو اسم فاعل دی بل صفت مشبہ دی یو کې لفظونه کم دی معنی زیاتره بلکې لفظ ډیر دی معنی کم یا په دوات سره وای حاضر حاضر معنی حاضریدون کې او حاضر معنی ډیر حاضریدون کې یو ځنه مثال سره وي د یاري په معنی بل ځنه می دوات سره وي. خدا خبره وګوره د جمهور په نس کو ځکه سه به خو آیو ته سوي دي کنه
اسم فاعلم ویل دي دا خبره به پرید جمهور په نسبت نو زیادت الفاظ او دلالت په زیادت ته معنا کې دا اله چې د یوې نوې نه والي کې یو د یوې نوې صفت او بل د بل نوې صفت بیا به داسې نه خدا موږ د یوې نوې نه اخلو نو پر رحمان کې به زیادت او پر رحیم کې به څه شي قلت اوس دا زیادت او قلت دا په دوه قسمه یو زیادت او قلت په اعتبار د کم سره یو په اعتبار د کیف سره مثلا تاسو موږ سره د درس کې مثلا 135 کسان یې نو 135 کی زیادت ته به اعتبار کم په مقابله د سلو کې دی کی زیادت ته به اعتبار کم او به اعتبار کیف دي ته و چې خ طالب او کمزور طالب نو یو ځکه لستی او په بل ځکه دوه دي یو ځکه به 15 یو ځکه واستاسو په شان خبلاړي دي وا واستاسو نسی شي هغه به خط تکړی نو بیا موږ ویل چې دې کې زیادت په حسب السره کې او کتا سو ډیرم یې او تکړم یې نو تاسو به داغه نه په اعتبار د کمم زیات یې زیادت او په اعتبار السر کوي نو رحمان او رحیم رحمان چې په اعتبار د کم سره واخلي په اعتبار د چا سره یعنی په اعتبار د مرحوم سره راواخلي نو د الله مرحوم په دنیا کې ډیر دي د آخرت نه ځکه دنیا کې مومن کافر ټولو باندې رحم کوونکی دی او آخرت کې صرف پچا باندې نو رحمان به د دنیا سره لګي ځکه افراد ډیر دي مرحوم او رحیم به چا سره لګي د آخرت سره لګي ځکه افراد چې مرحوم دلته کم او که په اعتبار د چا سره واخلې د کیف سره واخلې کم سره نه چا سره کیف سره نو بیا به رحمان د دنیا او د آخرت د دواړو سره لګي ځکه رحمان معنا دا ډیر رحم کوونکی د آخرت ټول نعمتونه غټ دي او دنیا کې سني واړه او سني غټ نو د دنیا د غټو او د آخرت د ټولو او رحیمه برچا سره لګي بیا د دنیا سره د دنیا د واړو سره غټ د دنیا واړه د دنیا څخه وي د دنیا غټ دی ته و چې هغه ذرایع د آخرت لپاره او د دنیا واړه دای چې بس هغه ذرایع نه دي چا د لپاره ده ورسېږي ګور او تاسو رحمان ابلغ دې د رحیم نه ولی زیادت ته بنا دلالت په چا معنی کوي ها جی په زیادت ته معنا خدا مطلقاً د یوې نه وایي لکه قطع معنا کټ کا او قطع کې او ټکي زیات شو ببارو بارې کټ کو خو بار او خو بار لوی او ډېر لوی وذالک دا زیادت کنه په اعتبار د کمیت سره یعنی د مرحوم سره او کله په اعتبار د چا سره نو فعل الاول چې د کم اعتبارو کې نو د سیبو یا رحمان الدنیا زکه دا عام د مؤمن او کافر دواړو ته او رحیم الاخرت و یا رحیم الاخرت زکه التک مرحوم کم دی په آخرت کې او دنیا کې مرحومه زیات زکه دا خاص ته مؤمن ته وعلى الثاني بنا په ثاني باندې ثاني کم یو چې په اعتبار د کیفیت سره راوالو نو قیل یا رحمان الدنیا والآخرة رحمان به د دنیا او د آخرت د دواړو سره رحیم به د دنیا سره لګي ځکه نعم اخرویه ټول جو سام او ځان دي او چې نعم دنیویه دي نو بعض فجلیلتون بعض عظیم دي وحقیرتون او بعض سشی دي حقیر نو بعض عظیم دي او بعض سری حقیر وصلی الله علیه